دا ملګری تپوس کوي چې زه په رمضان المبارک کې د خپل مال زکات وباسم. یو میاشت دوه مخکې ما نه څه ملګرو پیسې اخیستې دي قرض، که زه یې ترې وغواړم نو کېدای شي رایم کې، خو زه یې ځکه نه غواړم چې هسې نه هغه خفه شي. نو زه به د دې زکات د رمضان کې ورکوم، او که نه چې کله هغوی ماله پیسې راکړي نو بیا به زه د هغې زکات ورکوم. نو جواب دا دی چې دې دواړو خبرو کې تاسو ته اختیار دی. که تاسو په دې رمضان کې د دغې پیسو زکات ورکوئ چې کومې تاسو ملګرو له قرض ورکړي دي نو صحیح ده، او که نه تاسو چې کله هغوی پیسې درکړي او بیا هغه ټایم زکات ورکوئ، که کال پسې درکړي نو د اوس یو کال پوره شو، مثال په طور دی تاسو له آینده رمضان کې درکړي، دی را روان نه بل رمضان کې درکړي، بیا به تاسو له 2 کالو زکات په یو ځای باندې ورکوئ. که 3 کاله پسې درکړي د 3 کالو زکات به ورکوئ. نو دې کې ستاسو په ثواب دید باندې منحصر ده چې څنګه تاسو ته اساني هغه شانتي وکړئ. که کال په کال زکات ورکوئ او دې رمضان کې هم زکات ورکوئ نو صحیح ده، او که نه چې درې کې نو بیا د هغې نه پس زکات ورکوئ نو هم صحیح ده. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس دی هغه سره سونه ده تقریبا 2 تولې ده، خو هغه استعمالیږي او هغه سره بینک کې پیسې هم دي، نو آیا په ده باندې زکات شته او که نشته؟ او دویم تپوس دا کوي چې لاکو پسې سوره زکات دی. نو جواب دا دی چې دا سونه کله د انسان په ملکیت کې وي، که هغه نارینه وي او که هغه زنانه وي، نو دا سونه چې په هر شکل کې وي، که هغه استعمالیږي او که نه استعمالیږي، که د زیوراتو په شکل کې وي او که د بسکټ په شکل کې وي، که په کور کې پرته وي که په بهر باندې پرته وي، خو لیکن د ده ملکیت کې وي او هغه 7.5 تولې ته ورسېده نو په دې باندې به زکات فرض کیږي. 2 تولې دا اگر چې نصاب ته نه رسی، خو لیکن تاسو وایي چې ورسره پیسې دي نو بیا په ده باندې زکات فرض کیږي. او زکات په 1,00,000 روپو کې 2,500 روپۍ دی. 2.5% دا زکات ته، 100 کې 2.5 روپۍ، لاکو کې 2,500 روپۍ دا زکات ته. نو په دې حساب باندې تاسو خپل زکات ورکړئ. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو کس بل چاله زکات ورکړي نو هغه ته دا ویل ضروری دی چې دا د زکات پیسې دي که نه صرف نیت ضروری دی؟ نو جواب دا دی چې کله یو بنده یو کس پیژني چې د زکات مستحق دی او دته یقین وي چې دا د زکات مستحق دی، نو هغه لکه په هر یو عنوان باندې دغه پیسې ورکي، د ګفت په نوم باندې ورکي، د هدیې په نوم باندې ورکي، خو لیکن د خپل مازغو کې او پړه کې نیت د زکات وي نو هغه ته د زکات ویلو ضرورت نشته، دا ویل ضروری نه دي. البته که چېرې دنه څوک پیسې وغواړي او دی یې پیژني نه چې دا د زکات مستحق دی او که نه دی، او دی په اعتبار کوي چې دی ما ته رښتیا ووایي، نو دی ورته ووایي چې دا د زکات پیسې دي دا واله. نو که هغه صرف په دې بنیاد باندې دا وینا ضروری ده چې هغه ته پته ولګي چې دا د زکات پیسې دي، نو که په هغه باندې زکات نه کیږي نو هغه به نه اخلي، که زکات پې کیږي نو وا به اخلي. خو لیکن که کوم کس تاسو پیژنئ او تاسو مطمئن یې، تاسو ته یقین دی چې د زکات مستحق دی، نو هغه ته د زکات ویلو ضرورت نشته. که تاسو هغه ته هغې هر یو نوم ورکو نو هغه زکات بس تاسو کیږي چې کله ستاسو په زړه کې د زکات نیت موجود وي. دا ملګری تپوس کوي چې مونږه یو ځای اغستې دی په 2 لک روپۍ باندې مرله، تقریبا مونږ ته په 2.20 باندې هغه پریوتی دی. نو اوس چې زه زکات ورکوم د هغې، نو مونږ ته خو پته نه لګي چې دا په څو باندې ځي، نو زه به زکات د هغې 2 لکو روپو ورکوم او که څنګه حساب به کوم؟ نو جواب دا دی چې تاسو وګورئ چې د هغې ځای مارکیټ ریټ څه دی، یعنی عام طور هغلته کنال په څو ملاویږي، هلته مرله په څو ملاویږي، نو چې کوم عمومي ریټ دی نو تاسو به په هغې باندې خپل زکات ورکوئ. بیا د ځمکې او د سیزونو په قیمت کې اتار او چړاو راځي، که قیمت کم شوی وي نو تاسو به د کمو پیسو زکات ورکوئ، که قیمت سیوا شوی وي نو د زیاتو پیسو به تاسو زکات ورکوئ. چې کوم د هغې ځای ریټ دی نو هغه خلقو ته پته لګي چې دلته کنال په څو خرڅېږي، دلته مرله په څو خرڅېږي، نو د هغې لږ معلومات وکئ، د هغې مطابق به
بیا تاسو زکات ورکوئ جی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس بل له پیسې ورکړي او هغه ورته ووایي چې سبا به در کوم، په دې کې 15 کاله تیر شو. نو اوس دی وایي چې دغه پیسې شک کې دي، کېدای شي رایکړي یا کېدای شي میلاو نشي، نو د دې زکات به ورکوي او که به نه ورکوي؟ نو جواب دا دی چې کله یو سړی بل له قرض پیسې ورکي، نو د دې زکات دا په قرض ورکوونکي باندې لازم دی. نو که چېرې هغه ته یقین وي چې ما ته به زما قرض میلاو شي، نو کال په کالم زکات ورکولی شي. او که کال په کال زکات نه ورکوي، نو چې کله دته هغه پیسې میلاو شوي، نو د تیرو کلونو زکات به د هغې نه وباسي، په شرط د دې چې هغه د زکات مقدار ته رسیدلی وي. نو که دغه کس صاحب نصاب وي سره د دغې پیسو او دته دغه پیسې کله هم میلاو شوي، هغه وخت کې هم د صاحب نصاب و، نو په ده باندې به د دغې پیسو زکات ورکول لازم وي. د تیرو کلونو چې څومره کالونه تیر شوي دي، د هغې زکات به دی ورکوي. دا ملګری تپوس کوي چې موږ داسې اوریدي دي چې کومو پیسو باندې کال تیر شي، نو په هغې باندې زکات فرض کیږي. نو دی وایي زه رمضان کې زکات ورکوم، زما اکاونټ ته به طور مثال زه نوکرپېشه سړی یم، زما اکاونټ ته د مثال په طور باندې په 1 تاریخ 50,000 روپۍ راځي. نو اوس چې کله زه رمضان کې زکات ورکوم، نو ډومبنۍ تنخوا باندې خو کال تیر شوی دی، خو د هغې نه پس چې کومې تنخواګانې راغلي دي، په هغې باندې کال نه تیر شوی، نو زه به زکات د دې ټولو ورکوم که د ډومبنۍ تنخوا به ورکوم؟ نو جواب دا دی چې ډومبنۍ خبره دا ده چې د نغدو پیسو یا د مال تجارت د دې دواړو څیزونو نصاب او حد د زکات هغه 52.5 تولې چاندي ده. تاسو د زرګر نه معلومات وکئ چې چاندی او سپینو زر توله په څو ده، نو چې د 52 تولې چاندی څومره پیسې جوړیږي، نو دا نصاب دی. چې کله یو کس سره مالیت 2 پیسو ته ورسی، د 52 تولې چاندی قیمت برابر شو، نو د کال شروع شو. اوس د دې نه پس که لږې پیسې راځي که ډېرې پیسې راځي، هغه به دې سره جمع کیږي، په هغې باندې مستقل کال تېرېدو ته ضرورت نشته. کله چې په دې ډومبنۍ پیسو باندې کال پوره شو، نو دی به د دغې پیسو زکات ورکوي. میز کې چې کومې پیسې راځي، نو دغه به دغه نورو پیسو ډومبنو پیسو سره جمع کیږي. په هر پیسو باندې جدا جدا کال تیریدل دا ضروری نه دي، بلکې چې انسان کلم د نصاب مالک شي، نو د هغه کال به شروع شي. درمیان کې چې څومره پیسې راځي، ان چې په غړومبنو پیسو باندې په غړومبني نصاب باندې کال تیر شو، نو دا به داسې وي لکه چې په ټولو پیسو باندې کال تیر شوی جي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس ته د هغه تنخوا 50,000 52,000 روپۍ ده او هغه سره 4.5 لک روپۍ نغدي دي، او د هغه کور والا یعنی ښځې سره سونه هم ده. نو د دې زکات څه طریقه ده؟ نو جواب دا دی که چېرې دغه سونه دا د ښځې خپله وي او د ښځې ملکیت وي، یا ول پلار کور کړی وي یا ورله خاون کړی وي، خو هغې له ورکړی وي او هغه مکمل طور مالکه جوړه کړی وي، نو بیا به د هغې جدا نصاب وي. که هغه 9 تولو ته رسیدلی وي، نو په هغې باندې به د هغې زکات فرض وي. که 9 تولو نه کمه وي او هغې سره نور څه چاندي پیسې نه وي، نو بیا په هغې باندې د هغې زکات نشته. او سړی د خپل ملکیت ذمہ دار دی، نو سړی چې کوم تنخوادار دی او هغه سره 4.5 لک روپۍ دي او تنخواه هم ده، نو که تنخواه نه څه پیسې بچ کیږي او هغه 4.5 لک سره دی جمع کوي، نو بیا به د ټولو پیسو زکات ورکوي. او که تنخواه صرف دی خوري، نو بیا به د 4.5 لکو روپو زکات ورکوي. او که چېرې دغه سونه د ښځې نه وي بلکې د خاون وي، او د دې د پهچان طریقه دا ده که خدای مکا دغه کور په څه وجه باندې روان شو او ښځه او خاوند یو بل نه جدا کیږي، نو کتی به شي چې دا سونه به څوک وړي. نو که دا سونه ښځه وړي، نو بیا دا د ښځې ده، او که دا سونه سړی وړي، نو بیا دا د سړي ده.
نو که دغه شانتي صورتحال وي او دا سونه د ښځې نه وي نو بیا به سړی دغه سونې زکات هم ورکوي، ځکه چې سونه د ملکیت کې ده. اگر چې ښځې سره په لاس کې ده خو د سړي نو سړی به د هغې زکات ورکوي، نو 4.5 لاک به جدا زکات ورکوي او دغه سونې پیسې به ورسره هم جمع کوي، نو د ټولو نه بیا زکات وباسي. دا یو ملګری سوال کړو چې یو کس مالدار وي او داغه بچي غریبانان وي، نو هغه له زکات ورکول څنګه دي؟ نو موږ جواب ورکړو چې کم سړی مالدار وي او داغه بچي بالغ وي، نو هغه له زکات ورکول جایز دي چې کله هغه غریبانان او مستحق وي. نو یو ملګری دی باره کې تپوس کوي چې موږ کتابونو کې داسې لوستي دي چې پلار خپل بچو له زکات نشي ورکوله، نو دی وی چې آیا په دې کې د بالغ او د نابالغ فرق دی که دا څه مسله ده؟ نو د دې خبرې جواب دا دی چې زمونږ د سوال او د جواب مقصد داو چې یو سړی دی او هغه بل چاله زکات ورکوي. اوس دا بل چاله چې ورکوي نو هغه کسان د یو مالدار سړي اولاد دی خو هغه غریبانان دي. مثال په تور باندې یو پلار دی داغه 4-5 زامن دي، 2 زامن بالغان دي، هغه ودونه کړي دي، هغه جدا اوسېږي او هغه سره څه شی نشته. اوس یو سړی راځي بل یو پلار نه بل کس راځي او دغه کسانو له دغه الکانو له زکات ورکوي، نو هغه ته اشکال داو چې چونکې د دې پلار مالدار دی نو موږ د دې له زکات ورکول شو که نشو ورکولی؟ نو موږ ورته جواب کې ووی چې ورکول شي ورله. او دا ستاسو چې کوم اشکال دی نو دا دې ځای نه راغی چې پلار دې زوی له زکات ورکوي نو ورکولی شي که نشي ورکولی؟ نو پلار خپل زوی له زکات به هر حال نشي ورکولی، که هغه زوی بالغ وي نابالغ وي جدا وي یو ځای وي مستحق وي غیر مستحق وي، زوی پلار له زکات نشي ورکولی. دا مسله هغه وه چې پردی سړی راځي او د مالدار سړي زوی له زکات ورکوي چې هغه جدا هم وي او بالغ هم وي او مستحق هم وي. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ د فرنیچر دکان دی، په هغې کې الماری وي، کټونه وي وغیره، نو هغه سامان کال ته نه پاتې کیږي، نو د دې د زکات بسې حساب کتاب وي؟ نو جواب دا دی چې کم د تجارت سامان دی نو دا عموما کال ته نه پاتې کیږي. عامو دکانونو کې مونږ وګورو نو خلک چې کوم سامان راړي نو هفته کې یا 2 هفتې کې یا ورځو کې یا میاشت کې هغه خرڅ شي، بیا هغه نور سامان راړي. نو د تجارت سامان چې څومره وي نو دا ټول کال نه پروت بلکې خرڅیږي نور راړي، بیا خرڅیږي او بیا نور راړي. نو دلته به تاسو د کال آخره چې شي ستاسو کال پوره شي د مال، نو تاسو به حساب کتابو کې چې تاسو سره نغدې سوره دي او په دکان کې د فرنیچر په صورت کې چې کوم مال تجارت موجود دی، کاغه الماری دی، کاغه کټونه دی، کاغه نور فرنیچر دی، نو د هغې قیمت به معلوم کړي چې کوم باندې تاسو د هغه مارکیټ کې خرڅوئ، نو هغه قیمت به را جمع کوي او خپل نغدې پیسې به ورسره جمع کوي. که سره سپین وغیره وي هغه به ورسره جمع کوي، نو د هغې په لحاظ سره به تاسو خپل زکات ورکوئ. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس دی هغه سره 9 لکه روپۍ دي او 6 لکه روپۍ په هغه باندې قرض دی، نو هغه دا تپوس کوي چې زه به دا زکات د 3 لکو روپو نه ورکوم او که د 9 لکو روپو نه به ورکوم؟ نو جواب دا دی چې د زکات طریقه دا ده چې بنده سره موجوده حالت کې کمی پیسې موجود وي د هغې مقدار دی راغونډ کی، او بیا دویم نمبر چې د په چا باندې قرضې دي او هغه قرضې معلومي وي او هغه یې منی خو لا ورکوي یې نه، انو اخکا قرضې به راغونډې کي، دا د مالیت دی چې بیا د باندې سوره قرضې وي نه هغه به ردي نه منفي کوي چې ردي نه پس کې مې پیسې پاتې شي نو د دغې نه به دی زکات ورکوي. نو دا تاسو چې کوم تپوس کړی دی د سره 9 لکه روپۍ دي، 6 لکه روپۍ د باندې قرض دی، نو پاتې 3 لکه روپۍ شوي، نو دی به زکات د 3 لکو روپو ورکوي، خو لیکن که چېرې د په چا باندې قرض وي نو هغه به هم دې سره جمع کوي، بیا به د هغې نه هم دې زکات ورکوي. دا ملګری تپوس کوي چې روژه را روانه ده، نو دا زکات چې مونږ ورکو نو دا روژه کې ورکول ښه دي او که نه د روژې نه 2-3 ورځې مخکې هم ورکولی شي؟ نو جواب دا دی چې د زکات د فرض کېدو او د ورکولو تعلق روژې سره نه دی،
د زکات د فرض کېدو او د ورکولو تعلق کال تیریدو سره دی چې کله د یو انسان په مال باندې چې هغه نصاب ته رسیدلی وي کال پوره شي نو په ده باندې زکات ورکول فرض شي خوا هغه روژه کې فرض کیږي د روژې نه مخکې کال پوره کیږي د روژې نه وروستو کال پوره کیږي نو په دې حساب باندې به زکات ورکولی شي د دې تعلق روژې سره نه دی البته که څوک روژه کې ورکوي نو هغه روژه چونکې د مقدس او عظمتونو والا میاشته نو په هغې کې د نور اعمالو سره سره د زکات ورکولو اجر هم بړاویږي نو هغې کې دغه یو اضافي ثواب شته خو لیکن که چا باندې زکات مخکې فرض شوی او هغه مخکې زکات ورکی نو بالکل جایز دی هیڅ قسمه مسله په دې کې نشته بلکې زر ورکول پکار دی چې څنګه زکات وخت پوره شي کال پوره شي نو زکات ورکول پکار دی دا ملګری تپوس کوي چې زکات بنده خپل مور پلار له خو نشي ورکولی خو زه تنخوا علم نو موږ خپل زړه کې دا خبره مقرر کړې ده چې د دې 2 یا 3% به موږ د خیر ښېګړې په کارونو کې لګو نو آیا موږ داسې کولی شو چې یو میاشت هغه حصه مور پلار له ورکو بله میاشت مدرسې له ورکو بله میاشت غریبانانو له ورکو وغیره نو جواب دا دی چې فرض زکات او چې کوم واجب صدقې دي نو هغه خو بنده نشي ورکولی مور پلار له خو لیکن نفلی صدقه دا مور پلار له نه صرف ورکول دا چې جایز دي بلکې بهتر او د خیر او د برکت ذریعه ده په خپل آمدنۍ کې څه معقوله حصه هغه خپل مور پلار له ورکول په دې کې د انسان په آمدنۍ کې به برکت راځي او هغه ته به الله تعالی اجر او ثواب هم ورکوي نو تاسو چې کومه تنخوا علی د هغې څه حصه د مور پلار دپاره مختص کوي هغه پابندۍ سره مور پلار له ورکوي اگر که هغې ته ضرورت نه وي هم د هغې زړه به دعاګانې کوي الله تعالی به تاسو له په هغه نور څه کې برکت اچوي او باقي نور چاله چې ورکوي نو هغه بیا ستاسو خپل ترتیب دی خو مور پلار له خامخا د خپل آمدنۍ نه څه ناڅه ورکول پکار وي دا د صدقې په نیت باندې ورکول پکاري د صله رحمۍ ورکولو په نیت باندې پکاري نو دا جایز دي بلکې ډیر لوی د فضیلت او د ثواب والا کار دی جی دا ملګری تپوس کوي چې یو پلار دی او هغه مالدار دی پیسې ورسره شته خو لیکن د هغه زامن دي او هغه غریبانان دي نو آیا د دغې مالدار پلار غریبانانو زامنو له زکات ورکول جایز دي او که ناجایز دي نو جواب دا دی که چېرې پلار مالدار وي خو د هغه اولاد دی بالغه او هغه غریبانان دي او هغه سره څه نشته نو د پلار په مالدارۍ باندې هغه مالداران نه تصور کیږي د پلار ملکیت جدا دی د بالغ اولاد ملکیت جدا دی نو که دغه زامن بالغان وي نو دی له زکات ورکول جایز دی جی دا ملګری تپوس کوي چې یو غریب سړی دی او هغه د یو دکان نه سودا کوي او د دکاندار په هغه باندې قرضه ده اوس یو سړی وایي چې زه دغه قرضه د زکات په پیسو باندې ادا کوم نو که د دکاندار له برای راست پیسې ورکړي د دغه غریب سړي قرضه په نوم باندې او هغه قرضه د هغه نه ختمه شي نو دا زکات وشو او که ونشو نو جواب دا دی چې دې کې د دغه غریب سړي اجازت ضروری دی چې دغه زکات ورکوونکي هغه ته صرف دوره ووایي چې زه ستا قرضه ادا کوم هغه ورته وایي ادا یې که نو چې د هغه په حکم باندې وي د هغه په اجازت باندې وي نو بیا چې د دکاندار له هغه پیسې ورکړي اگر که غریب له ور نه کړي برای راست هغه دکاندار له ورکړي نو د زکات به هم ادا شي د هغه قرضه به هم ختمه شي خو دې کې د دې خبرې خیال ساتل ضروري دي چې د غریب په نوټس کې دا خبر راوستل ضروري دي چې هغه اجازت ورکړي نو الی به د زکات ادا کیږي دا ملګری تپوس کوي چې یو کس دی د کور سربراه دی او هغه چرس کوي او دومره پیسې ګټي چې خپله نشه پې کوي د هغه واړه واړه بچي دي اوس یو کس دی او دغې ماشومانو له زکات ورکوي نو دا زکات کیږي او که نه کیږي نو جواب دا دی چې نابالغه کسانو باندې زکات نه کیږي
که دغه زکات ورکوونکي ملګري دی له زکات ورکول غواړي نو د دغې سړي ښځې له د زکات ورکي چې هغه مستحقه وي نو هغه د کور مشر هم ده او که چرې هغه ښځې ته دا یره وي یا د زکات ورکوونکو ته دا یره وي که موږ نغدې پیسې ورکو نو دغه سړی به راځي د دې ښځې نه به په زوره باندې پیسې الي او بیا به یې په خپلو نشو کې استعمالوي نو بیا د هغې ښه طریقه دا ده چې هغه ښځې نه تپوس وکړی شي چې هغې ته د کومو څیزونو ضرورت دی هغې ته د وړو ضرورت دی د غوړو ضرورت دی د چینای ضرورت دی د سبزی د دال وغیره چې څه شی ضرورتي کپړې نو دی ولا د زکات پیسو نه هغه څیزونه واخلي او هغه څیزونه دی ورته کور کې کیدي هغه ښځې له ورکي هغه مالکه جوړه کی ان زکات به هم ادا شي د هغې ضرورت به هم پوره شي او د کور سربراه چې کوم نشهي دی هغه ته به نغدې پیسې هم مخې ته نه ښکاري نو د دې زکات به هم ادا شي د هغې ضرورت به هم پوره شي دا ملګری تپوس کوي چې یو کس سره سونه ده او هغه نصاب ته رسېدلې ده خو لیکن د سره پیسې نشته او کال پوره شو نو اوس دی وایي که زه د دې کال دا زکات آینده کال کې ورکم نو دا جایز دي او که ناجایز دي نو جواب دا دی چې بهتره خو دا ده چې د هر یو کال زکات په هغه کال کې ادا کړی شي خو که چېرې بعضي حالاتو کې د مجبورۍ په وجه باندې بنده سره گنجایش نه راوځي نو د هغې طریقه دا ده چې دی کال پوره کېدو نه پس خپل مال اندازه ولګي او بیا د زکات هغه مقدار ځان ته ولیکي چې زما د مال کال پوره شو او زما دومره زکات ته مثال په طور باندې 10,000 روپۍ دا زما زکات ته دا دې ځان سره ولیکي ځکه چې د مرګ ژوند پته نه لګي آینده کاله پورې څوک ژوندی وي څوک نه وي ژوندی دا خدای ته علم دی نو چې آینده کال که پوره شو نو که دته به دا پته وي چې ما ته د تیر کال 10,000 روپۍ زکات پاتې دی او که خدای مکه انسان دی که وفات شو نو شاته چې کوم خلق پاتې کیږي نه هغې ته به دا پته وي چې زمونږه په مورث باندې دومره زکاتو نو اگر چې یو کال پس زکات ورکول جایز دي خو لیکن که څه شدید عذر او مجبوری نه وي نو بیا زر ورکول پکار دي او که مجبوری وي نو د هغې ځان سره پوره ریکارډ ساتل پکاري چې بیا وروستو کې معاملاتو کې خلط ناراضي او خدای مکه که وفات شي نو چې وروستو ورثاو ته هم څه قسمه پریشانی نه وي دا ملګری تپوس کوي چې موږ دلته دوبۍ کې یو موږ سره خپل ګاډی دی د مزدورۍ دپاره که هغه موټر دی که هغه پیک اپ دی نو په هغې باندې موږ خپله مزدوري کوو چلو را چلو نو په دې باندې د زکات څه حساب کتاب دی نو جواب دا دی چې کم یو ګاډی هغه د مزدورۍ دپاره وي او هغه ټیکسي بنده کوي په هغې باندې یا په هغې باندې خلکو له مال وړي راړي نو د دغې ګاډي په قیمت باندې زکات نشته د دې ګاډي نه چې کوم آمدن راغی کومه مزدوري وشوه هغه مزدوري نصاب ته ورسي په هغې باندې کال تیر شي نو په هغې باندې زکات شته خو د ګاډي په قیمت نشته زکات البته که یو سړی ګاډي اخلي په دې نیت باندې چې دا به زه خرڅوم د تجارت دپاره علي څنګه چې بارګین والا خلق وي او هغه ګاډي اخلي او خرڅوي نو بیا به هغه ځای کې د ګاډي په قیمت باندې زکات راځي ځکه چې هغه مال تجارت دی او چې کم ګاډي د مزدورۍ دپاره وي نو دا مال تجارت نه دی دا د مزدورۍ یو آله ده دا د مزدورۍ یو سیز دی او د مزدورۍ په سامان باندې زکات نه راځي جی دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه ده هغې سره یو توله سونه ده او 4,500 روپۍ دي ورسره نو یو کس وي چې دی باندې زکات هم فرض دی او په دې باندې قرباني هم واجب ده نو دی د دې باره کې تپوس کوي چې دا زنانه به د دې زکات څنګه ورکوي دا سونه به خرڅوي که څه طریقه به کوي نو جواب دا دی چې د دې سوال جواب لږ ټیکنیکل غونته جواب دی او دا د علماء کرامو د میدان مسله ده چې کله دوه څیزونه یو ځای وي لکه سونه ده او پیسې دي نو دا به یو بل سره یو ځای کیږي او که نه به یو ځای کیږي نو لومبنۍ خبره خو دا ده چې زکات وي او که قرباني وي نو دا به یو بل سره یو ځای کیږي اوس به د څه په لحاظ سره یو ځای کیږي نو یو فتوا دا ده یو قول دا دی
چې دا به د قیمت په لحاظ سره یو ځای کیږي، ولیکن د قیمت په لحاظ سره چې یو ځای کیږي دا یو توله سونه چې ده نو دا مثال په تور باندې د 1,17,000 روپو ده، ورسره 1500 روپۍ دي، نو دا د زکات د نصاب نه اړیږي. نو په دې صورت کې په دې زنانه باندې زکات فرض کیږي. لیکن دویم قول او دویمه فتوا هغه دا ده چې دا به د اجزاو په لحاظ سره یو ځای کیږي. نو د اجزاو په لحاظ سره د یو ځای کېدو مسله لږه پیچیده ده، خو لیکن زمونږه متعدد دارالفتاګانو د دې د وجنه چې د چاندای قیمت انتهایی زیات راغوزار شوی دی، نو په دې وجه باندې هغه د دې فتوا ورکړې ده چې دا به د اجزاو په لحاظ سره یو ځای کیږي. نو د اجزاو په لحاظ سره یو ځای کېدو صورت دا دی چې دا زنانه ده، نو دې سره یو توله سونه ده. اوس دې سره دومره پیسې په کار دي چې هغه تقریبا 45 تولې د چاندای برابر وي. اسی د چاندای نصاب 52.5 تولې دی، خو چونکې دې سره یو توله سونه موجود ده، انو دې د پاره 45 تولې چاندی په کار ده یا د هغې قیمت په کار دی. تقریبا په دې وخت کې چې دې سره کم از کم 65,000 روپۍ وي، نو الی به په دې باندې زکات فرض کیږي. دا فتوا ورکړې ده دارالعلوم حقانیه کوړه خټک، د جامعه عثمانیه پېښور والو، انو په دې باندې منګه فتوا ورکو د ذم بالاجزا په باره کې. نو په دې صورت کې په دې زنانه باندې زکات نه دی فرض جي. دا ملګری د زکات باره کې تپوس کوي چې دا زکات صرف په هغه پیسو باندې دی چې کوم بنده سره ټول کال پرتی وي، او کنه یو کس ته هغه څه شی اخلي را اخلي د کاروبار په نیت باندې، نو په دې باندې زکات شته او که نشته. نو جواب دا دی چې زکات په هغې پیسو باندې هم دی چې کومې بنده سره ټول کال پرتی وي او نصاب ته رسیدلی وي. او دویم نمبر په هغه مال باندې هم زکات دی چې بنده د کاروبار کې هغه اړی را اړی. مثال په طور باندې یو سړی دی هغه سره 50 लाख روپۍ دي، هغه په هغې باندې د کاروبار په نیت سره یو پلاټ واغسته او اوس هغه پلاټ خرڅوي. مثال په طور باندې هغه په 55 लाख خرڅ کو، بیا په 55 लाख باندې بل واغست، هغه په 60 लाख باندې خرڅ کو. نو اوس دا پیسې اړیږي را اړیږي، کله نقدي پیسې دي کله پلاټ دی. نو که نقدي پیسې دي نو دا مال دی، او کنه هغه پلاټ دی یا نور یو شی دی مثال په طور، نو هغه مال دی، هغه د سرمایه ده. نو چې کله د نصاب ته مال ورسی، د هغه وخت نه د کال شروع شو او د اړم دی هغه پیسې چلی، کله په یو شی علی کله بل شی علی. نو چې کله کال پوره شي نو دی به د خپل سرمایه مقدار معلوم کی چې ما سره د کال په اول کې دومره وي، اوس ما د پلاټونو کارو کو، ما د گاډو کارو کو، ما بل یو کارو کو، نو اوس ما سره د گاډي په شکل کې یا د پلاټ په شکل کې دومره سرمایه ده. نو که هغه سرمایه سیوا وي نو د سیوا مال نه به زکات ورکوي، او خدای مکه که تاوان کړی وي یا ته پیسې خوړلې وي او د هغه سرمایه کمه شوي خو نصاب ته رسي، نو د هغې زکات به ورکوي. دا ملګری تپوس کوي چې زه په 1 اپریل باندې زکات ورکوم. نو اوس چې زه زکات ورکوم نو ما سره په اکاونټ کې چې کومې پیسې پرتې دي نو د هغې به زه زکات ورکوم، خو د 6 میاشتو تنخواه لا تر اوسه پورې ما ته نه ده میلاو شوي، نو د هغې زکات به زه ورکوم او که به نه ورکوم. نو جواب دا دی چې لومبنۍ خبره خو دا ده چې زکات د اسلامي میاشتو چې کله کال پوره شي د اسلامي میاشتو په لحاظ سره نو زکات فرض کیږي، او هر اپریل باندې زکات ورکول نو دې سره اسلامي کال کې 10 ورځې کمې راځي، لکه چې اسلامي کال دا د انګریزي کال نه یو کال 10 ورځې دا کم دی. بهرحال دا خو یو اضافي خبره شوه. د کمې پیسې چې تاسو سره په اکاونټ کې دي تاسو به د هغې زکات ورکوئ، چې کمې تنخواګانې لا تر اوسه پورې تاسو ته نه دي میلاو شوي نو تاسو باندې د هغې زکات ورکول لازم نه دي. چې کله هم تاسو ته هغه تنخواګانې میلاو شوي او په هغې باندې کال تیر شي او باقي پاتې وي نو بیا به الی په هغې باندې زکات ورکوئ.
دا ملګری تپوس کوي چې ما په 5 جنوري باندې بینک کې پیسې کې خودي وي، نو اوس ما ته بینک والا سوال جواب وکړو چې موږ ستا د پیسو نه زکات وباسو. نو ما ورته ووی چې په دې باندې لا کال نه دی پوره شوی، نو هغې وی چې نه موږ رمضان او شعبان کې زکات وباسو. نو دا ملګری تپوس کوي چې آیا د کال تېرېدو نه مخکې که یو سړی زکات ورکوي نو دا څنګه دی، او آیا دا زکات په رمضان کې فرض دی او که د کال په تېرېدو باندې فرض دی؟ نو جواب دا دی چې اصولی طور خبره دا ده چې کله په یو مال باندې چې هغه نصاب ته ورسی او په هغې باندې کال تیر شي، نو په دغه پیسو زکات ورکول فرض شي. البته که چېرې یو سړی د کال تېرېدو نه مخکې زکات ورکول غواړي نو دا جایز دي، خو په شرط د دې چې نصاب پوره شوی. دې کې به د یوې خبرې خیال ساتي که یو سړی اډوانس کې زکات ورکي نو چې کله کال پوره شي نو دی به د خپل مال مقدار معلومي چې ما سره څومره مال دی او چې کم زکات ما ورکړی دی نو هغه د دې مال مطابق دی او که کم دی او که سیوا دی. نو که برابر وي نو خو ډیره ښه ده، که کم وي نو دی به مزید زکات ورکوي. نو خلاصه دا شوه چې زکات دا د کال په پوره کېدو باندې فرض کیږي. البته اډوانس کې زکات ورکول دا هم جایز دي. دویمه خبره دا ده چې تاسو کوشش وکئ چې کرنٹ اکاؤنٹ کولاو کئ، او که زکات تاسو په خپل لاس باندې ادا کوئ نو دا به ډیره زیاته بهتره وي. دا ملګری تپوس کوي چې ما یو بل ملګری سره په شراکت باندې د سنیټرای کاروبار شروع کړی دی، نو اوس موږ زکات وباسو. موږ دواړه په هغه دکان کې شریک یو، خو ما باندې 3 لکو پورې قرضه هم ده. نو دی به وایي چې زه به څنګه حساب کتاب کوم؟ نو جواب دا دی چې تاسو حساب کتاب وکئ د دکان چې ستاسو په هغې کې څومره سرمایه ده. مثال په طور باندې ستاسو سرمایه په هغې کې 10 لکه روپۍ ده او 10 لکه روپۍ د ملګري ده، نو ستاسو د دکان د سرمایې په 10 لکو کې تاسو مالکان شوي. نو چې کومه تاسو باندې قرضه ده نو هغه به د خپلې سرمایې نه منفي کوي، لرې به کوي، نو چې باقي کومې پیسې راشي تاسو به د هغې زکات ورکوئ. دا ملګری تپوس کوي چې موږ ته د زکات په سلسله کې یو مشکل مخې ته دی، او هغه دا چې کوم کس له موږ زکات ورکو نو موږ ته دا پته به څنګه لګي چې په ده باندې زکات کیږي او که نه کیږي. یو سړی به کېدی شي محنت مزدوري کوي او رکشه به چلی، خو موږ ته به څنګه پته لګي چې په ده باندې زکات کیږي، د سره پیسې شته او که نشته؟ نو جواب دا دی چې د زکات دپاره الله تعالی چې کومه طریقه نبی علیه الصلاۃ والسلام او زمونږ دین چې کومه طریقه مونږ ته ښیلې ده، ان په هغې کې د ټولو نه لومبنۍ خبره دا ده چې زکات د خپلو رشته دارانو نه شروع کول پکاري. چې په خپل خاندان کې په خپل رشته دارانو کې داسې څوک غربا وي، مستحقین وي، نو په هغې کې بنده ته څه اشکال نه راځي، څه سوال نه راځي، ځکه چې رشته دار بنده د ویښ نه پیژني. نو تاسو کوشش وکئ چې تاسو په خاندان کې هغه خلق چې تاسو یې مکمل طور د ویښ نه پیژنئ چې دا مستحق دي، نو زکات هغې له ورکئ. نمبر 2 که چېرې د هغې نه پاتې شو، بیا تاسو د داسې یو کس باره کې پریشانه یې چې په ده باندې زکات کیږي او که نه کیږي، نو مقامي چې کوم علما دي، مثال په طور تاسو یو محله کې زکات ورکوئ یو کس له، نو په هغه محله کې تاسو ته پته نه لګي چې دا سړی مستحق دی او که نه دی، ان د هغې محلې چې کوم امام دی او عالم دی نو هغه سره مشوره وکئ، ان هغه به د هغې کس نه کوایف معلوم کی، نو بیا ولا تاسو د عالم په ترو باندې یا په خپله زکات ورکئ. نو په دې کې د علماو رهنمایي حاصلول ضروري دي، ځکه چې هغې پوهیږي په دې باندې چې د کوایف څه دي، او امامانو ته عموما خپل مقتدیان د هغې حالات معلوم وي. نو دغه طریقه لږه اسانه طریقه ده. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ د سنیټرای دکان دی، نو مونږ چې زکات وباسو د دې دکان د سامان، نو چې په کم ریټ باندې مونږ راوړی دی نو په هغه ریټ باندې به زکات ورکو، که چې په کم باندې مونږ ګاهک له ورکو نو په هغې باندې به زکات ورکو. نو جواب دا دی چې د سامان تجارت زکات دا په قیمت فروخت په لحاظ سره وي، یعنی د دغه سیز چې د مارکیټ کم ریټ کې د خرڅولو
نو تاسو به اخ ریټ لګوي ځکه چې ګاهک له خو بعض اوقات بنده په کم ریټ ورکی بعض اوقات ګران ورکی خو د مارکیټ چې کوم عمومي ریټ ته د ګاهک له ورکولو تاسو به هغه ریټ لګوي او په هغې باندې به تاسو خپل زکات ورکوئ.